نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة آل عمران پارہ نمبر 4 رکو نمبر 18 آیت نمبر 172 خلاصہ د رکو پس داغین لفظی ترجمه خلاصہ د دو واقعو تا زیره ده د هغه زخمی صحابو د پاره چې سره د زخمونو بیا د جهاد د پاره تیارو بشارت ده او عظمت د صحابه کرامو ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تابعداري کوونکو ته تسلی ده کافرانو منافقانو ته د الله د طرف نه مهلت دا د دوی د هلاکت سبب بجوړيږي څوک چې جهاد بالنفس نه کوي د هغوی د پاره وعید ده دغه شان د انفاق نه کوي بخل کوي د هغوی د پاره هم وعید ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين استجابوا لله والرسول دی کی اشاره د هغه واقعې ته کله صحابه کرام زخمی شو جنگ ختم شو د کفری لخر مشری هغه ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ کوله چې هغه ټیم کې اسلام نو راوړي دوی چې کله واپس شو سزه پورې سفر وکړو افسوس ورته وشو چې دغه مؤمنان خو زخمیان شوي وو ستړي شوي وو دا مونږ گرفتار اولی نکړو دا مونږ ختم اولی نکړه د هغه ځای نه دوی واپس روانېدو اراده وکړه دلته دغه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راورسید د الله رسول ویل څوک د جهاد دپاره تیار دغه صحابه کرام را پاڅېدل سره د زخمونو او وویل یا رسول الله موږ حاضر یو دغه لښکر روان شو د دغه کفري لښکر په تعاقب کې 8 میله سفر یې وکړو حمراء الاسد ته ورسېده هغه ځای کې 3 ورځې انتظار یې وکړو لیکن کله چې هغوی ته پته ولګېده نو هغوی د راتلو اراده هغه ترک کړه نو دغه کې مسلمانانو ته نفع میلاو شو هغه دنیاوي هم او اخروي هم تجارت یې مو کو ثواب ورته هم میلاو شو مخکې بشارت د پاره د هغه کسانو چې کوم شهیدان شو وس بشارت ده د هغه کسانو د پاره چې کوم زخمی حالات کې دي الذين دا هغه کسان دي استجابوا لله والرسول چې وی من الحكم د الله او د رسول د الله من بعد ما اصابهم القرح ورستو د هغینا چې رسیدلی وو دوی ته زخم په غزوه احد کې للذین د پاره د هغه کسانو احسنو چې نیکی کړي دا منهم د دوینا واتقوا تقوی اختیار کړي دا اجر عظیم اجر دې ډېر لوی دی آیت مبارکه کې بلی واقعې ته اشاره ده چې هغې ته بدر صغرا ویل کېږي ابو سفیان دغه غزوه احد کې مسلمانانو ته چیلنج ورکړي راتلونکي کال به زموږ ستاسو مقابله دا په بدر کې کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1500 صحابه کرامو سره دغه بدر مقام ته روان شو روحا مقام ته ورسېده هلته چې کفارو ته پته ولګېده هغوی رانغله 8 ورځې هغوی دغه مسلمانانو په دغه ځای کې انتظار وکړه او نفع ورته میلاو شو ثواب او تجارت کې نفع الذين دا هغه کسان قال لهم چې ویل دوی ته الناس خلق یو کس یا جماعت مراد دینا د قبیله عبد القیس سکسانو مدینه المنوره تتله هغوی ته دغه مشرکینو لالچ ورکړه چې تاسو لاړ شئ نو هلته به د مسلمانانو په زړونو کې یره واچوئ کله چې هغوی لاړو هلته مسلمانانو ته خبره وکړه نو مسلمانانو په زړونو کې په ځای د یره باندې د هغوی ایمان نور هم مضبوط شو او کاغی لخکری زیاتی دی نو دغه ټولو په مقابل کې زمونږ د پاره الله دا کافی دی ان الناس یقینا خلق کافرانو قد جمعوا جمع کړي دي لخکری لکم ستاسو د پاره فخشوهم نو یریږئ تاسو د دوینا نو هغې ونه یرید صحابه فزادهم پس زیات کړه دوی لرا خبر د دوی ایمان لرا وقالو او ویل دوی حسبنا الله کافی دی زمونږ د پاره الله ونعم الوکیل او ډیر خدای کارساز فانقلبوا پس وپشو دوی بنعمت من الله سردا نعمت د الله نا وفضل او سردا فضل د هغنا لم يمسسهم سوء ونرسیدلو دوی تاس تکلیف جنگ ونشو واتبعوا
او تابیداری وکړه رضوان الله رضامندی د الله والله ذو فضل عظیم الله خاوند فضل وی دی انما یقینا ذلکم الشیطان دا خو شیطان دی یخوف اولیاءه چې یروي تاسو لرا د دوستانو خپلنا فلا تخافوهم نو مویریږئ تاسو د دوینا وخافوني او ویریږئ زمانا چې زما حکم درنه پاتې نشي ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تو صحابه کرام تو ولا يحزنك الذين خفد نکړي تعالی را هغه کسان یسارعون فی الکفر چې جلتی کوي تیزی کوي پکارونو د کفر کې انهم یقینا لن يضر الله هیڅ کلا ضرر نشي رسوله الله تا دین دا الله تا شیئا د هیڅ چیز یرید الله غواړي الله یجعل لهم چې اونګرځوي د دوی د پاره حظا صبرخا فی الاخرة فاخرت کی ولهم او د دوی د پاره عذاب عظیم عذاب دلوی تخویف د دوی د پاره ان الذين اشتروا الكفر بشک هغه کسان چې خوخ کړي دي کفر لرا بالایمان فزید ایمان لا يضر الله شیئا اس کلا ضرر نشي رسوله الله تا د هیڅ ولهم او د دوی د پاره عذاب علیم عذاب دې دردناک او دوی کارونه د کفر کوي مسلمانانو ته ضرر رسي تکلیف رسي او بیا هم په دوی باندې عذاب ناراضي دوی په دې نه خوشاله کیږي چې الله د دوی لپاره د خیر فیصله کړی دا بلکې په دې سره دوی لپاره عذابونه نور هم سیوا کیږي ولا يحسبن الذين كفروا ګمان دې نه کوي هیڅ کله هغه کسان چې کفر کړي دي انما بشک نملی لهم مهلت ورکول زما دوی ته خیر لانفسهم چې بهتر دی د دوی د پاره انما یقینا نملی لهم چې مهلت ورکوم ز دوی ته لیزدادو دې د پاره چې زیات کړي دوی اثما گناهونو لرا ولهم او د دوی د پاره عذاب مهین عذاب دې سپکون کې او امتحان د دې د پاره راځي چې مخلص مؤمن د منافق نه جدا شي ما كان الله ندی الله تعالی ليذر المؤمنین چې پرېږدي مؤمنانو لرا على ما انتم عليه ګډوډ په هغه حال چې تاسو په هغه باندې حتی تر دې یمیز الخبيث چې جدا کړي الله پلیت من الطيب د پاکنا منافق د مؤمن وما كان الله او ندی الله تعالی ليطلعكم چې خبر درکړي تاسو ته علی الغیب په غیب باندې چې هر چاته د اختیار ورکړي چې هغه ته پته لګي چې دا منافق دی او دا منافق نه دی ولکن الله لیکن الله یجتبی غرکوي من رسله د پیغمبرانو خپلنا من یشاء چاله رچ وغواړي الله ورته اوخای فآمنوا بالله پس ایمان راوړئ په الله باندې ورسله او په پیغمبرانو د هغه باندې و ان تؤمنوا کچری ایمان راوړئ تاسو وتتقوا او پرهیزګاري وکړئ تاسو فلکم پس تاسو د پاره اجر عظیم اجر لوی دی څنګه جهاد بالنفس نکول دا جرم دی جهاد بالمال نکول انفاق فی سبیل الله نکول بخل کول شمتیا کول دا هم جرم دی او په دې سره د عذاب مستحق ګرځي ولا يحسبن الذين غمان دي نکوي هیڅ کله هغه کسان يبخلون چې شمتیا کوي بما په هغه سبان دي آتاهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله من فضله د فضل خپلنا هو چې دغه بخل خيرا لهم خدای د دې د پاره زکات نور کول انفاق فی سبیل الله نکول نفلی صدقات نور کول دا دې لپاره غوړه نه دی بل هو شر لهم بلکې دغه بخل ډیر بد دی د دوی د پاره سيطوقون زردچی غاړي
ته به واچولی شي د دوی ما هغه مال بخلو به چې سمتیا یې کړې وه په هغې سره. دا کله یوم القیامت په ورځې د قیامت باندې. او تا سره چې څه دي دا ګوره ټول د الله دی. د چې دنیا ته راغلی تا سره هېڅ هم نه او چې دنیا نه ځي هم تا سره به هېڅ هم نه. ولله او خاص الله ته میراث السماوات باقي پاتې کېدل د اسمانونو والارض او د ځمکې دي. والله بما تعملون خبیر. او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی.